زمونږ په اپریدو کې چې ماشوم ته ښځه دعا کوي که نه ماشوم ته اپریدی ژبه پوهېږئ نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډېره خوشحاله شي نو ورته یې چې بچي خدای دې راته ستر که چې ګازارې خرنجاوې د اپریدو کې د ګازرو او د ټیپر چې دي نو د دې ډېر رواج و پخوا اوس خو اپریدي بادشاهان دي او پخوا سپېره و که نه د خپله اپریدی یم نو غزلې به چې ویلې نو دا غزل به ویل چې ارمان دی پېښوره تو کې څه ډېر نعمتونه دي سپین شارې دی مولې سره دی ټیپر لکه لولونه دي ارمان دی پېښوره تو کې څه ډېر نعمتونه دي شین سارې دی مولې سره دی ټیپر لکه لولونه دي ټیپر لوی نعمت و په اپریدو نو چې ماشوم ته به دعا کوله نو به چې بچیا خدای دې راته ستر که چې ګازارې خرنجاوې ګازره خرپولو ته وایي که نه کچ ناري کي چې داسې خورې نو ما وی چې دا دې خدای دې راته ستره کي چې ګازارې خرنجاوي زمونږ مشره ده دغه ده هغې متعلق څه ویلی شو خدای دې درته مبارکه کي دریو کسو نه ځان نه پټېږي یو ډاکټر نه یو دعی نه او یو ملا نه ډاکټر دې هم د اپریشن په وخت کې هر ځای وګوري ګوري دي که نه ګوري دي که نه دا سنبای د دانه خطري ډاکټر دې چې اپریشن کوي ګوري دي که نه دې خوا وګورئ یو دعی چې ښځې لنګوي ګوري یې که نه او ملا دې په تخته باندې دا ډاکخانه وګوري درې کسو نه ځان نه پټېږي ما ته معلوم یې معلوم زما مخکې به د تورې خبرې نه کوئ په کوواټ جیل کې را سره یو و ما ته وایي چې وای ملا صاحب هغه به م راځي چې زه بهر وځم مال چل څه دی ویل کور به مې بچي ناستې او ښځه به مې خړ خړ ګوري چې څه شو څه په قهر اخته یمه مال ښځې به دې تورې کټوای در پسې ماتې کړي کور دې وران شه چې ته ترې راوتې اختر راغی اوس پاړی پور جیل کې زه لګیا یم جامو کې پرتوغا خچومه چې اختر مونځ به کوو یو راغی نو ماته وایي چې څه چل دی لکه ویل ته لا جامې بدلې دا د اختر ورځ وګوره دا د کور مینچې وریجې وګوره او دا زمونږ جیل وګوره تاسو ټول هغه مهو یئ که نه یئ زه یو موټر کې سورم چارسدې ته تلم نو یو زړه ښځه اوس په سړک منځ کې داسې داسې کېږي نو ډرایور داسې خوله ور وویسته ویل بچه جرابې نو زړه ورته وایي چې وایي جرابه به دې پورې خدای دې ځواني کوټې که زه جرابه یم زه خو لا اوس د 14 کالو یم نه جرابې وګوره بیا دا زړې ګورئ که زه دروغ وایم راشي دا ګیره رانه کله کوي په لارۍ کې چې جنج رواني او دوپړی ورسره ناست دي د زړو لاس رایستی که نه دغه کوي که نه کوي هغه مونږ دغه وایي اکو بکو سر سیندکو غوا مې لاړه په ترپکو اباسین چپې چپې ورته ناسته درخانه سر غوړول توتی ورته تړل توتی په اوبو ټیټ الیسرنګ ډبلی د اوسپنې ګولی بیا څه شو دا بېنظیره دی وزیر اعظمۍ نه کوزه که او په دې مالګو منډۍ سړک باندې به روانې په ایمان یې څوک به ورته اوم ګوري ټماټر ګران شو ټیپر ګران شو کچالان ګران شو پلانې شی ګران شو اوس واوره پنسن دی په نیم ټیکسو لګېدو الحمدلله یا الله نور زیات امین که کاپۍ د هلکانو ده په دیم ټیکسو لګېدو دوایانې دکان دی دوایانې په بوتل باندې به دویم لیبل لګېدلی چې سیل ټیکس 5 روپۍ سیل ټیکس 5 روپۍ اسی بوتلونه د 50 روپو بوتل راشي 85 او 90 روپۍ شو
80-90 باندې د 5 روپو بوتل شو. د ټاټکی مزدوران 50-60 روپے ورځ علي. ماشومې بیمار شي 300 روپے د ډاکټر فیس او د 300 ورته دوايو لیکي. چې د بجلیګر مولا دکان تراشي دا وایي کور وران اوس به دا څو ګاډي 300 ورنه ډاکټر واغسته. زه هم خور ډېر خکار دی تم ووټ لتلې وې سم کار دی. ټاټکی مار استاد ته څنګه په سرک به څنګه ګډې دی په ډیټسن کې به څنګه ګډې دی په لارې د پاسه به ډولکی ته څنګه ګډې دی. دا کار وکړه وایي جیو بشي څه اوس دنه پرتګو باسم په دې سرک دی راکاږم. په خدای باور وکړه چې د شپې بجلی والا راواستول چې ټرانسفارمر کم ځای کې ولګو د شپې زه به تاله ووټ درکم زه تا نه ښه ظالم. سم شي سم که سبا الیکشن شو بیا به مو ګورم. ما چې کم ممبر په حق کې تقریر کړی دی داسې به مې د لاسه ودرولو. ما چې کم ممبر له تقریر کړی هغه خدای پاس کړی نه دی. دا شکر دی کینې هغه خبیث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو چې ودرېږه. په دې یونیورسټۍ کې مې 2 ودرولي تېرې کوي کلمې مال تېرې کوي کلمې تېرې کړې. مالو وایي چې په موږ د ښځې په 3 کاڼي طلاق چې موږ به تختو نه ویل په موږ د ښځې په 3 کاڼي تختو به نه. ټیک شو د خدای شان ته ګوره. مال بیا کلمې تېرې کوي چې دا به نه ویم چې زه به دا وکم. بېنظیر یو پوسټر چاپ کړی چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ہے. ہمارا عزم کیا ہے؟ غربت کا خاتمہ. آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں؟ ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ راستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے. التا خدای والے یو گئی التا په بم کې والوزی دا لټوي دا لاندې مونږ غرق نه کړي. پوه شوې वो सब पता लगी او दिल्ली का राजा मोया कोई रोने वाला नहीं. مونږ خو د دلی راجګان یو په مونږ خو څوک جړا والا هم نشته. په لاهور کې چې کومه دماکه وشو هغې ته خبرې حکومت څه اعلان وکړو 30,000 روپۍ مړی ورکوي او 10,000 روپۍ زخمی ورکوي. حکومت ورته دا اعلان وکړو 30,000 روپۍ چې کوم مړی دی هغه له 30,000. لعنت په هغه چا زما زوی او زما رور او زما ښځه او زما بچي به په بم کې والوزي زه به 30,000 روپۍ علم زما په 19 پیړۍ دی نالتي. خدای دې زما کور روان کی چې زه به 30,000 روپۍ باندې خپل مړی خرڅوم. دا هغه شرمېدلی قوم دی دا هغه ذلیل قوم دی. حکومت 30,000 روپۍ ورکړي چې خیر دی که بم کې والد خیر دی شهید شو شهید نه نم خپلې نه څه وباسم شهید شو. دا خبرې زمونږ چې دي دا افسانې دي. لکه د افسانو کتاب سړی د شپې خوب نه ورځي او د افسانو کتاب ګوري او زړه پې خوشحاله. دا افسانې دي تاسو راوځئ او مونږ یې وایو تاسو یې اورئ. لکه پخوا به ښځو په کورونو کې جنګنامې ویلې نو ښځې به ورته راټولې شوې او جنګنامه به یې ویله. نو یو ښځې به جنګنامه ویله او نورو ښځو به ورته او د شیعو ماتم خانې ته ورشه سکینه پیاسې مر گئی دوی ورته ټول ناچي. تاسو پوه شئ ګډېږئ ما خبرې ته غوږ کېدئ ګډېږئ ما. زه تا ته وایم چې امام حسین داسې ته زنده باد ته په ایمان ووایه پښتو کې در سره خبرې کوم. مولانا صاحب ژبه اردو وه کېدی شي تاسو پې پوه شوي نه پښتو کې وایو چې خېټه د یو پړسېدلي او تیزونه بل اچوي د ده خېټه کیني. خېټه ستا پړسېدلې او تیزونه زه اچوم نو ستا خېټه کیني چې څو پورې تا په خپله ټیز نه اچولی.
دیکھو گورا تاسو پیژنم دا پولیس والا دی دا کله کله ماته وایي دي لږ خطره ده او پلانې دی ما دا قوم پیژندلی دی د انګریز جوړ کړی قانون په پاکستان کې دی هندوستان تا سره آزاد شوی دی خپل قانون دی چین تا نه رستو آزاد شوی دی خپل قانون دی هغه میزایل اوس جوړ کړي دي چې 15,000 میل کې به ډس کوي امریکا یې په یاره کړې ده مونږ یو غوري دغه جوړ کړی دی خیال دا غوري میزایل هغسې شی دی لکه دا د پټاخو ډزې نه دا ماشومان دا باز په اخبار کې غوري میزایل غوري میزایل غوري میزایل دا داسې چلو یو دومره سوټه غول چا کړي یو سړي وویلې چې اوهوی دا خو به ډېر تیزونه هم پې اچولي نو دی پې کېناستو ټر 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 دا څه کوې لکه ویلې دا سوټه مې وکړه ویل خوار چې غول بل چا کړي او تیزونه پې تا اچوي غوړي میزایل غوړي میزایل غوړي میزایلو ته وګوره د دوی د شکلونو ته وګوره ایټم بم ته وګوره او د دوی د شکل ته وګوره هیټروجن بم ته وګوره او د دوی د شکل ته وګوره نن ته سړک جوړولو چل نه درځي کوټ روډ های وے جوړیږي دمره دمره چینیانې ورته راوستي دي که نه او دوی ته چې دا څوک دی سپرنټنډنټ انجینیر ډنډنډن انجینیر بربر انجینیر د انجینیرانو تر اوسه سړک جوړول نه دي زده کړي دلته یو بله محکمه ده پی ډي اے ورته وایي چې د ټاپ ګڼ کپان یې په دې کې را جمع کړي د ټاپ غله او ګڼ کپان که دیوال له چونه ورکې رابش قانون دې لاس کې واغستو چونه کې نقشه دې جوړه کړې ده ورسره مجسټریټي صاحب او ورسره پولیسي ماړه خدای ته ګوره چونه قانون دې لاس کې واغستو قانون دی خزه خو چې بیا خیال کوه دا محکمې یو محکمه ما ته وښیه یو محکمه چې هغه په دې ملک کې د قوم او د ملک خیر خواوي شته لکه یو محکمه ما ته کله کله څوک وایي چې ته د پولیس بد نه وې د پولیس نو مال پولیس کې نه زما تره شته نه مې ماما شته نه مې زوی شته نه مې پلار شته خو بد یې ځکه وایم چې زه د 100 روپو غلطه څه نشم ویلی نو د 50 روپو غلطه ولې بد ووایم داسې ده که نه ده نو هغه ورځ مې یو مجلس کې ووي مال دا باډر او ملیشا دا هم راولئ پېښور ته چې د شپې په دې کوڅو کې ګشت کوي که نه اسې څه کوي چې ناست دي سرحدات کا پې ساتئ نو تاسو کم سرحد کی توره وکړه کشمیر کا معاملہ بھی زیر باس آئے گا میں جب امریکہ جاؤں گا نا تو کشمیر کا معاملہ بھی کشمیر کا معاملہ بھی زیر باس آئے گا 50 کاله وشو کشمیر کا معاملہ زیر باس آئے گا دومره غوندې کشمیر هم وانغسته بنګال در نه کټ شو تاسو څه توره وکړه څه توره مو وکړه نیل پاکستان در نه کټ شو کشمیر په 50 کاله کې تا پې سوونه خلک مړه کړه تا څه توره وکړه په کشمیر کې نعره تکبیر بیا دې چغه کړه نو مولا پښتون مولا غرق شو نر مولا بیڑا غرق شو د پښتون مولا بیڑا غرق شو د بجلیګر مولا بیڑا غرق شو چې تر اوسه پورې په خدای قسم که استوره وکړه استوره ورشئ په کشمیر تاسو به نه ویلي چې سل پاپړ د یو لوړ ویلي به م که نه نن هغه پاپړو در نه کشمیر قبضه کړی دی ته خو یې تې واړه
هندوستان تا سره آزاد دی، نن خود کفیل دی. نور ملکونه د دنیا وګوره، ته به ټول عمر خیر راوړه امریکې خدای دې وبخه، پخوا به مې خیر راوړه لندن برطانیې ملکه الیزابت خدای پاک دې ډېره ډېره خوشحاله که. ټول عمر م خیرونه غوښتي دي. ته مې بله ورځ وې په آرام کښېنه. ولې مالګیدړ ته چا ویلې چې دا چغې ولې وهې؟ هغه ورته ویل خلک یارومه. ویل دا ټیزونه ولې اچې؟ ویل زه هم یارېږم. په آرام کښېنه، کله یو ټلیفون کوه دا به چې چل کېږي، دا به چې چل کېږي. خو زه به په منځ کې ناست یم، اول به بجلیګر بولا چې پکې مړ شي خدای دې دا ټول پېښور مړ کړي. که نه ده داسې؟ ما وې چې د مسلمان نه زما دا توقع نشته چې هغه د امریکې نوم بې اودسه والي. شته خاص کر دا غوړ غوړ چې دي، دا ریګمال کړي چې دي، دا د امریکې نوم بې اودسه نشي اخیستی. په خدای مې دا یقین دی چې بوش به خدای کباب کوي او ښځه به یې مسلمانېږي او زه به یې مشرف ته نکاح تړم. چې راشه یو خو ځان سره ګرځې، یو ور سره بل هم بونډۍ ده چې د دغې هم درته نکاح وتړم. ځکه چې خلک یو ښځو نه په منډه دي، یوې نه په منډه دي وایه لکه که نه هم ته په منډه نن وګورئ، نن وګورئ ستا د پېښور شادي حالونه د لویو لویو پښتنو، مونږ پښتانه مونږ پښتانه مونږ پښتانه، هغه پکې په شادي حالونو کې وي که نه وي؟ سړو سره په یو میز روټۍ خوري که نه خوري؟ چې زما ښځه زه ځان ته پښتون ویم او زما ښځه پردي سړي سره په میز روټۍ وخوري، زما په دغه ښځه د ټول پاکستان خره واچوم. دا نن داسې د اوس ملک شو. کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه په شفي مارکیټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره، وایي په ایمان دې بازار کې ایک یې پاوې دفع کر ایک یې پاوې 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 د مازدیګر ټایم کې تاسو ګورئ یو دکاندار ورته چرته ویلي چې جا پھوسی اگے لنگ ولی پھوسی تیری ماں سی، میں تو آج 14 سال دی ہاں، میں ان پھوسی ہو گئی ہاں. تا پھسکائی دی کنه ټول ورځ د خدای د عظیم د پاکستان حکومتا کدی په زړه کې دا نه چې د پاکستان ښځې به په کورونو کې بندوم، الله دې د ضیاء الحق غوندې په اسمان کې ټوکړې کا. د پاکستان ښځې دومره لرې لاړې، آسان چل دی. یو ښځه که د معتبر نه دی د غریب خیر دی. د کابلۍ په دې ګیټ کې سر لاندې او خپې پاس ځوړندومه او اعلان کوم چې کومه ښځه بهر راووته دا بې حالي، کرانه ښځه راووته ږیره مې کله کوي. خو پوهېدي چې په دبلدین اورېدلې یم، میړی دبلدین دی. هغه ورځ ناست ومه د یو تیکو والا د زوی جنج تېرېدو، نو تیکو والا ورسره ما ته یې داسې وکتل، وایي ستا مال په
کوم نو یا مې ورته وې مالې لکه مبارک شه د زوی واده دی البته هغه ارامیانو هغه ډولکې غږولو مال یو شوق مې وشو خو دروته نه شوم ویل څه مال بس دا مې شوق و چې دې ډولکي ته ځم لږ ګډ شم چې تاسو جنګ تېرېږي که نه چې ځم لږ ګډ شم ویل ولې مال د ډم قوم امام هم ډمي اوس تاسو امام یم چې تاسو ډمان یې نو زه نر پاتې کېدی شم ستاسو ټول ودونه لعنت دی په 5,000 روپۍ ورته موټر سجاوئ چاله دې کې به صحیح ما به ماما کې نوي نن په ډولۍ کې او ورسره دوړې هم ناستې مخکې زه چې په مال دکان کې ناست یم او دا موټر را باندې تېر شي نو ماله دا رایاد شي چې ما به ماما کې نوي نن په ډولۍ کې بیا زمونږ یو اشنا دی د هغه واده نو بینډ یې پرې راوستی ما لکه دا دې څه ارامتوب کړی دی ویلې مور مې وی چې اخري دی اخري زوی مې دی چې لږ ارمان پې وباسم وایي په دغه مور ته سټکوری شي دغه زړې خدای په ګرنیټو لګوه نن زړې چې څومره ورانی دي اوس خو بله مزه جوړه شوه د سړو پتلون ارتی او د جنکو پتلون سټایل دا پنډای پکې راوتی پتلون سټایل پرتګ نن جنکو جوړ کړي او دغه دی پوره دیکھو وګورئ دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي نن تاسو په څه مین یې دا پتلون سټایل پرتګونه چې نن ښځو جوړ کړه په دې مین یې تا پرتګ او دا زیاده دا د دې ځای ته راوستو چې وروستو دا ډولکي پکې ښکاري هلکانو پتلون دومره تنګ کړو چې هغه هم پکې وروستو دوپړی غږوي زړې ښځې خو غټې شوي که نه نو دا چلې کړی او دا دغه دومره دومره ده پیلټیز هغې ته دا سپینګیري ډېر ګوري نو څه کې نن ټیپر د سبزی دکان ته ودرېږه او پوښتنه وکړه بینډۍ وګوره بینډۍ سار کړه سبزی والا نے زبردست کہ بینڈائی پہ سو دی وہ جی 60 روپے کلو پہ منڈائی کی دی مالدا یو وڑا وڑا ځان کې منډا مونږه بینډای نه خورو لوی ټینکر ته ډکیږي او امریکایانو ته ځي کابل ته نن ایم پی اے صاحب سرم دا څه کوي لکه څوک حملونه کوي د نری او غټ تکبیر همدغه نری او غټ لای ټول ارام توپ پتا سو کې ټول ارام توپ پتا سو کې دا دې سټیج ته داخله رسول تاسو دې کنه سبا د ناظمانو د کونسلرانو الیکشن بیا شروع کیږي تاسو بیا را پاسې ډولکی وغږوي پلانې زنده‌باد پلانې زنده‌باد
دا یو دومره کونه ده مخې سر مخکې دي او کونه یې رستو دي پلانې زنده ده بیا به سبا ولاړ یم تاسو مونږ ګرمه ما نه دی ووټ ورکړی په دې 50 کاله کې دې څوک وایي چې ما چاله ووټ ورکړی ما ته پته ده نو زه हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर्पी का बिजली और चिरागों से है रोशन ज खुदे द खावर तेलो डिवल नशम बलोले और द शाहानो बंगले के दे चिरागान जोड़ी जदे पसुई गैस रोटाई नशम पकोले सुई गैस 8% नोर ग्राम बिजली 8% नोर ग्राम पेट्रोल 8% नोर ग्राम मतलब एदा दे چې دا غریبان د خانه خراب بچی چرته پرشکا کیم کینی او په سوزکای کیم کینی چرته په مزدا کیم کینی او شاهان ولا 28 وزیران ولا په مرکز کې 28 کروڑ باندې موټرونه راغلي یو موټر په 1 کروڑ روپے باندې یو موټر تاسو باندې ټول ورځې ګرځي چې باندې در باندې وي تلار شه د سپي غوندې په سوره کې نه نوځي او خان چې د لار شي په بنگلا کې سم اوس د لونو د واده کارډونه مولیان چاپ کوي मुलियान पकीली कली से मेरी प्यारी बेटी की शादी है और आपसे दरखास्त है नूरुल्लाह का आपसे दरखास्त है कि आप तशरीफ लाएं अपनी दुआओं के साथ उनको रुस्खत करें बेदबी दी माफी जमा खुला लगा बेड़ा बदा यो रा बांधे एतराज को चित्त जमा लूर निकाह तराने ली मा साल लूर 200 कालो हुआ वेल दो वल्ला सुकालो मनगा तकड़ा हुआ मना माल का माशूमा दा दुआ जरूरत है वर्त खुलिया बोरा वा जमीन खजे का अल्लाह पाक भी तद चरगु मरज रावली खुदाई च कला वबा राजी अल्लाह दे पाकिस्तान पर खजो रावली टोला मीन कई खुदाई का जमीन मोर और खोर पकीवीं बा खजा पकीवीं खुदाई दे चरगु पर मरज मुर्दा रखी सड़ी नरे वगट तकबीर प्रेदा आराम के दगा वक्त नरे तकबीर और ब्यारुस तो ही समझे वक्त के दई सड़ी लाउद प्राते ही पकोरुनो के और खजी ब्या दासी कनी बिल्कुल भी गना दगा خدای دې قرآن کنو د دې پوزې ستر ډیر ضروری دی چې دا پوزه دې پټه کړې ده سبا وای د پاکستان به څوک جاړي غریب به جاړي دا غریب د سور بچي چې دانن تی بجلی اوس چا چټرا کو تی بجلی مهنګي ہوگی ډیر شکر چې خدای پاک هم د پکیلان دیم کې نه سوی ګیس مهنګا ہوگی اچھا وای چې په سوی ګیس روټایم پخا نه کړې اوس درته بمبو تم میټرې لګي مبارک شاه نورمل ټول ټیپر شو اوس بمبو ته میټرې لګي پاکستان کې با تو بم نشس کله اوبا کورونو کې ګرځي صاحبہ دغه ور کوي دا